بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین د عمران خان په حواله سره د څو ورځو راځي چې کوم دی د یو توشاخانې نه د یو غړی خرڅولو په هغې کې یو پینو او دوه کافلینګ وځو د هغې د خرڅولو چې کوم سکینډل دی هغه نن سبا په ټول ملک کې د او دوی چې ټاک اف د ټاون لکه هر سړی هم په دې حواله سره خبره کوي. دا د څه شي اصل کې عمران خان چې کله وزیر اعظم و نو د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان دوی له یو تحفه ورکړې وه. دا تحفه کلم چې د ملک وزیر اعظم یا صدر دا بهر لاړ شي نو دوی له دا تحفې ورکړې کېږي. بیا دا تحفه چې کوم دی دوی واپس راوړي نو دا بیا توشاخانه ورته وایي، دا په هغې کې جمع کوي. نو بیا خو دا ده چې یا توشاخانې نه دا اکشن شي چې کله ډېرې شي یا چې کوم دی دا سوینیر په طور باندې کېښودلی شي او که څوک دا اخلي ځان دپاره د خپل استعمال یا د خپل کور کې کېښودو دپاره نو بیا هغوی هم دا په یو خاص اماونټ د هغې قیمت وشي او هغه پیسې چې کوم دی بیا د هغه جمع کړي حکومت ته او هغه دغه واخلي. دا ګړی چې تېره ورځ د دوبۍ نه یو تاجر دی عمر فاروق ظهور نومې دی، هغوی دا یو ټلویزیون مرکه کې دا ویلي چې دوی دا ګړی اخیستې ده او دا ګړی رابطه داسې شوې ده چې د هغه ټیم کوم منسټر و هغوی ټلیفون وکړو ده ته او ده ته یې ویل چې یاره دغه شانتې یو قیمتي ګړی ده او ته د ګړو شوق کې نو دا مونږه که ته اخلي نو زه تاله نمبر در کوم دوی سره رابطه وکړئ یا به دوی تا سره رابطه وکړي. نو وایي چې یاره فرح ګوګي چې کومه ده فرح خان نومې دی د هغې ما سره بیا رابطه وکړله او هغې دا باکس راوړه. ما دا چې کومې کمپنۍ جوړ کړی و هغوی له زه لاړم هغه کمپنۍ والا هم حیران شو. هغوی وایي چې یاره دا خو لکه مونږ دوه جوړ کړی وې، یو د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او یو هغه بله جوړه کړې وه. نو هغه دا وه چې هغه د عمران خان یعنې د پاکستان وزیر اعظم دپاره یو خصوصي تحفې په طور باندې دا جوړه کړې وه. نو هغه وایي چې کله ما د هغې نه تپوس وکړو چې یاره دغه شانتې دا خرڅېږي نو هغوی وایي چې بالکل دا خو ډېر قیمتي شی دی. هغه ټیم کې هغوی دا ووایي چې یاره لکه د دې قیمت خو لکه 10 میلیونه ډالره نه زیات کیدی شي، خو که تاله درکوي نو ته 5-6 میلیون ډالره پورې ته اخیستی شي، یعنې 50-60 لکه ډالره پورې چې کوم دی دا ته ګفټ اخیستی شي. هغه وایي چې زه رالم ما فرح سره بیا خبره وکړله چې یاره دا خو زه اخلم خو زه د 2 میلیونه ډالر. هغې په خپله وایي چې یاره دا دې قیمت چې کوم دی 50 لکه یعنې 15 میلیونه ډالره دی، خو ده بیا وایي چې ما ته دا واخیستله په 2 لکه ډالره یعنې په 2 میلیونه ډالره باندې. نو دوی وایي چې هغې ما ته دا وایي چې ما له پیسې کیش راکړې او دا به زه په کیش کې اخلم. نو دې نه هم تقریبا د دې چې کومه واخیستله د دې نه هم تقریبا جوړېږي څه 18 کروړه پورې روپۍ جوړېږي. اوس عمران خان دا خبره کوي او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم نمایندګان دي چې دا ګړی موږ د توشاخانې نه د 20% په ځای په 50% دغه اخیستې ده او موږ چې کوم دی 2 کروړه روپۍ جمع کړي دي او دا بیا موږ په شپږ خرڅه کړې ده یا په هر څه هغه په الیکشن کمیشن په دغه کې چې کوم دی هغه موږ هغې ډیټیل ورکړی دی. اوس سوال دا دی که چېرې دا ګړی واقعي د 28 کروړو وي ځکه چې د دې قیمت په لګي توشاخانه دا نه ده چې 2 کسان کښېني او به خامخا د هغې مارکیټ ریټ په ګوري چې مارکیټ ریټ د دې څه دی د هغې 20% یا 50% 50% بیا به ته ورکړې. اوس که چېرې دا د عمر فاروق ظهور چې کوم دی دا په 28 کروړه اخیستي نو بیا عمران خان خزانې ته 2 کروړه ولې ورکړي؟ یوه. دویمه خبره دا ده چې عمران خان وایي چې دا مونږ په عمر فاروق ظهور باندې نه ده خرڅه کړې. ټیک شو نه ده خرڅه کړې نو بیا په چا باندې دا خرڅه کړې؟ دا هم یو سوال دی. اسلام آباد کې دا چا اخیستې ده او بیا دا ګړی بیا هغې عمر فاروق چې دا خبره کوي چې ما باندې فرح خان دا ګړی خرڅه کړې ده. نو دا ډېر سوالونه دي او ما په خیال په دې باندې پی ټي آی له یا عمران خان له په ځای د دې چې غوسه یا په څوک چې دا ریپورټینګ کوي په هغوی باندې غوسه وکړي یا په هغوی باندې دغه وکړي بد یې ردې په ځای دا د رسیدونو سره راتلل. ځکه عمران خان خلک دا توقع کوي چې دی په خپلو مخالفینو باندې هم دا الزامات لګوي چې دوی سرکاري څیزونه سرکاري وسایل او سرکاري خزانې ته نقصان رسولی دی. نو اوس په خپله عمران خان که چېرې دا ګړی نه خرڅه کړي نو دا دغه ځای ته څنګه تلي؟ یوه بعض ریپورټس دا هم وایي چې عمران خان دا ګړی خپلې ښځې له ورکړه او ښځې بیا خپلې دوست له فرح خان له ورکړله نو هغې بیا خرڅه کړې ده. اوس ټیک شو که چېرې داسې وي نو ما په خیال بیا عمران خان له نه دي پکار چې دی د فرح خان د هغې د دفاع دپاره چې کوم دی لکه ټول یو خپله باندې راځي. د ملک وزیر اعظم په تا باندې د خلکو ډېر زیات اعتماد دی
دا سوالونه دي. په عمران خان باندې خلک وایي چې یاره د مورالي دی چې کوم دی لکه فاینانشلی دی کرپټ نه دی. نو چې کرپټ نه دی نو بیا پکار دی چې عمران خان د دې سوالونو جوابونه ورکړي چې دا تا کوم ځای خرڅه کړې ده، په سود یې خرڅه کړې ده، هغه رسیدونه. بله خبره دا ده چې دې کې بله خبره د منی لانډرینګ عمران خان چې کومه خبره کوي په دې باندې د ډېر لوی مخالفینو باندې کیس دی. نو بیا دا که فرح خان هلته کې په 2 میلیونه ډالر خرڅه کړي، دا 2 میلیونه ډالر د کیش ټرانزیکشن ولې شوی دی یوه، او بیا چې کیش ټرانزیکشن شوی دی نو دا پیسې آیا پاکستان ته واپس راغلی دي او که نه، که راغلی دي نو څنګه راغلی دي. اوس بعضې ذرایع دا وایي چې فرح خان له خصوصي تیاره ورکړی شو، شهزاده اکبر څنګه چې هغه ټیم کې د کابینټ ممبر و هغه دا ټرانزیکشن کو، نو بیا هغې دپاره خصوصي تیاره کې دا وړم ده او بیا په خصوصي تیاره کې چې کوم دی هغه پیسې هم راوړي، یعنې د نارمل چې کوم پروسیجرز دي د هغې نه هغوی هټ کې راغلي دي. نو دا ډېر سوالونه دي. ما په خیال په دې باندې د عمران خان کرکټر یا د هغه بیانیه هغې باندې به د دې ډېر اثرات پاتې. نو په ځای د دې چې یاره زه په دې خلاف ځم د دې خلاف ځم، ما په خیال عمران خان لا پکار دي چې لومبی دا خبر وکړي چې دا ګړی د واخیستله نو واقعي دا د ښځې له ورکړې که نه دا د خرڅه کړې ده. بیا چې خرڅه کړې ده نو په چا یې خرڅه کړې ده؟ اسلام آباد کې خرڅه کړې ده، په څو یې خرڅه کړې ده. بیا د دې قیمت تعین چا یو شی دی د هغې قیمت دی 100 کروړه روپۍ کم چې د کمپنۍ والا ځکه چې هغوی چې دا موږ 2 جوړې کړې وي، یو عمران خان له یو محمد بن سلمان له یو د هغه چې چا له تحفه ورکوله یعنې عمران خان له دا موږ جوړو. دا نایابه څیزونه دي. که چېرې د دې قیمت 1 ارب و نو د دې قیمت 15 کروړه چا لګولې دي؟ دا هم یو غټ سوال دی. اسلام آباد کې دا بیا ولې دونه ګران شي د سرکار ته بیا په دې کې نقصان شوی دی؟ نو ما په خیال ډېر سوالونه دي چې عمران خان به د دې سوالونو جوابونه خامخا ورکړي، ځکه هغه های مورل ګراوند اخلي. هغه وایي چې زه کرپټ نه یم، زما ټیم کرپټ نه دی. کله چې زه کرپټ نه یم نو زما د لاندې چې کوم خلک دي یا زما چې کوم ریپورټینګ کوي هغه کرپټ نشي کېدلی. دا یو څو سوالونه دي چې ما په خیال د دې عمران خان به جواب ورکړي چې فراګوګي دا ګړی څنګه وړې ده، کیش ټرانزیکشن ولې شوی دی، هغه پیسې پاکستان ته واپس څنګه راغلي دي، آیا دا ګړی د خپلې ښځې له ورکړې ده که نه ښځې دا خرڅه کړې ده. دا ډېر ښه اسلام آباد کې که دا خرڅه شوې ده نو په چا خرڅه شوې ده، د هغې رسیدونه په هغه تاریخ کې، بیا هغه پیسې چې کوم دي هغې باندې څه ډېر سوالونه دي. ځکه چې په کار خو دا وړاندې های مورل ګراوند به دا چې عمران خان که دا ګړی اغوستی وي خپل ځان له به استعمالوله، بیا به د باندې چا دغه نه خو ده په بزنس کړی دی. دیټ از ویر د مورالټي کمز ان، چېرته چې اخلاقیات راځي. نو ما په خیال د دې سوالونو جوابونه به پی ټي آی والا هم ورکوي، د دې سوالونو جوابونه به عمران خان هم ورکوي، هله به دی چې کوم دی های مورل ګراوند باندې خبرې کوي.